اول ورچې مینا راځي بیا چې همداسې ورپسې دي مزدلفه راځي او بیا د مزدلفې نه بعد اخر کې عرفات راځي. دا ټول مشرق طرف دی. نو اتم تاریخ ورځ او شپه دې په مینا کې تېره کړه. د نهم تاریخ په شپه او یا د نهم تاریخ په سحر به بیا ټول حاجیان د مینا نه روانېږي او په مسجد بارک باندې بړي چېرته عرفات منځ کې به مزدلفه کې راشي. مزدلفه به پاتې شي او نیغ به راشي چېرته د عرفات میدان ته. د دنیا میدان دی او ډېر چاپېره لرې لرې حدودو پورې غار غټ بورډونه لګېدلي دي چې دا د عرفات د میدان څه دي حدود دي. د نهم تاریخ دې ورځې ته کومه ورځ وایي؟ یوم عرفه. یوم عرفه او دا یوم عرفه چې په دې کوم مخصوص میدان کې حاجیان تېروي د دې میدان نوم دی عرفات. د دې میدان نوم دی عرفات. او د مینا د عرفات په دې میدان کې چې کوم لوی جامع مسجد د سعودي حکومت جوړ کړی دی کال 12 میاشتې بند دي او په حج کې کولو شي. د دې جومات نوم دی مسجد نمره. چې د خپلې کمرې نه تا د حج احرام وتړلو نیت دې وکړلو او مینا ته را روان شوې نو یو ذمه داري تا درغاړې شو. کومه ذمه داري؟ هغه د تلبیانو خبره. تلبیه دا د حج ترانه ده، دا د حاجیانو ترانه ده. نو د حج احرام دې چې څنګه وتړلو نو بس خپله ترانه به شروع دي، تلبیه به شروع دي. او د کوم حاجي په حج کې چې تلبیه څومره زیاته وه هغه به اجر زیاتې. مینا کې په اتمه ورځ باندې تلبیه او په شپه کې هم تلبیه او طریقې به هغه د کوم عدد وي. د عرفې په ورځ د عرفې په ورځ په نهم تاریخ چې د سهار لمونځ هم وکړلو که هغه د عرفات میدان ته تاسو ورسولو او که هغه مونځ باندې په مینا کې راغلو نو د عرفې د ورځې د نهم تاریخ نه یو بله ډیوټي حاجیانو ته حواله شي او د هغه ډیوټۍ نوم دی تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق دا تکبیرات تشریق واجب دي او دا صرف د حاجیانو دپاره نه دي، دا د ټولې دنیا د مسلمانانو دپاره دي. نو په نهم تاریخ دی چې د سهار لمونځ وکړو د لمونځ سره با اول تکبیرات تشریق وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او بیا به ورپسې تلبیه ووایي. اول تکبیرات تشریق او بیا تلبیه. عرفات کې چې کوم منځونه کې هغې کې اول تکبیرات تشریق او بیا تلبیه. مزدلفې ته چې واپس شوې د هر مانځه نه بس اول تکبیرات تشریق او بیا تلبیه دا به وایي. په نهمه ورځ د حج کې درې فرایض دي. په حج کې څو فرایض دي؟ درې.